دې دین کې یو مسله ډیره اهمه ده، دا قبیلې د معتقداتو څخه ده، خو چونکې دا د عقل نه ماورا ده، ځکه انساني عقل لکه د انسان په شان مخلوق دی، او د مخلوق یو تعریف او ډیفینیشن دا دی چې دا محدود دی، لیمیټډ دی. نو په لیمیټډ شی باندې ته انلیمیټډ او لامحدود شی پیمانه کولی نشي. او دغه مسله د معتقداتو ده چې مونږ ورته مسله د تقدیر وایو، او مشکله دومره ده چې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. الله تعالی محو کوي هغه شی چې کوم د مشیت وشي، او ثابتای هغه شی نو ورسره تکرار د مشیت نه دی کړی، خدا مراد دی، ځکه چې معطوف علیه کې ذکر دی نه په معطوف کې مراد دی. نو ثابتای هغه شی چې کوم د خدای مشیت وي. علم کلام کې دا مسله ډیره مشکله مسله ده چې قضا، اراده او مشیت دا درې واړه یو شی دی که دا درې مختلف شیونه دي؟ نو دا به اسلوب ته ګوري، نس په کوم اسلوب باندې یو شی ذکر کړی دی، ځکه چې اراده خو په معنا د رود ده، یا د رود نه ماخوذ ده په معنا د طلب ده. نو اراده د باری چې د مخلوق نه کیږي نه دا په معنا د طلب ده. لکه الله زمونږ نه اراده کوي د ایمان، نو اوس که دا اراده مونږ د خدای قضا ووایو نو د قضا نه خو د هغې نتیجه متخلف نشي راتلی، بیا خو به لازمي وه چې ټوله دنیا د مسلمانان وي، خو نه دي مسلمانان، ځکه چې هلته اراده دا د روض نه ده په معنا د طلب ده. او الله تعالی انسان ته یو فری ویل او آزاده خوښه ورکړې ده. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. دا انګریزي کې ورته مونږ فری ویل، چې ستا خوښه ده چې که ته ایمان راړې او که ته کافر کېږې، یعنی دا الله تعالی په تا پرېښودې ده. خو معنا یې دا نه ده چې کني دا مشیت مستلزم د رضا د باری له هم، چې کني الله په کفر د کافر باندې راضي دی، ځکه وروسته ورپسې قرینه صارفه موجود ده چې انا اعتدنا للظالمین نارا، ما ګورې ظالمانو له اور تیار کړی دی، او د اعلی درجې ظالم مشرک او کافر ان الشرک لظلم عظیم. دغه رنګې حکم د باری او مشیت د باری دا دواړه یو شی دی، دا دواړه یو شی نه دی، دا بیا دواړه مختلف تصورات دی علم کلام کې. او څنګه؟ نو زه به تاسو ته دو مثالونه واضح کړم، چونکې دا نقشه مې ذهن کې تازه ځکه ده چې ما یو دوه کتابه لیکلي، یو اردو کې او عربي کې. عربي والا دی علم الکلام تاریخه و ارتقاؤه، او اردو والا دی علم کلام کی تاریخ و ارتقاء. او هغه مولوی عبدالله صاحب او نوید چې کوم مولوی صاحب موظف کړی مکلف کړی دی، نه هغه دواړه کمپوز کړي نو را لېږلي وو تصحیح لپاره. نو چونکې دا فن ډېر مشکل دی نو اخطا پکې هم ډېر زیات دي. خو دا وه چې زه په لار را روان یم، زه چې سفر کوم جهاز کې، نو خو یا اوده یم ځکه زه خوراک څښاک نه کوم، نو یا اوده یم او یا بیا لګیا یم لیکل کوم. نو دا څومره لیکل چې ستاسو مخې ته راځي نو په دې کې که زیات دي نو کم از کم 50% هغه چې دا ما په دې هوا کې لیکلي. نو بیا دا اوس سفر کې چې راتلم نو کتاب راته دوه حصې پاتې وو، نو ما وې سفر اوږد دی او چې دغسې ناست یم خو د مور غم به مې زړه ته اچولي چې دا ډېره فقیره ښځه او ډېره شریفه ښځه، ډېره خوش اخلاقه ښځه، نو ما دا خو سړی لیونی کوي.
نو باید د هغې نه به ښه دا وي چې زه په دې کتاب مشغول شم دا کار هسې نیمګړی پروت دی نو دا خبره مې ذهن کې تازه ده په کتاب به کار کو نو 18 غنټې خو اول را والوتو نیغ په نیغه د لاس انجلس نه تر دوبۍ پورې نو بیا په دوبۍ کې 8 غنټې نا عبید الله را سره نو هغه په یو کرسۍ باندې وده شم او ما نه چې به خوب راته نو ما راشه دا کتاب په خلاصول غواړم ما ورشه په دې مسجد او بیا اودس تازه کړه نو هغه اودس به مې تازه کړ نو خوب به وتښتېدم نو بس چې د جهاد د راتلو څه وخت ټایم کېده نو کتاب بیا مکمل شوی نو هغه علم کلام کی تاریخ و ارتقا نو هغه کې مې ولیکل چې حکم او مشیت دا دوه جدا څیزونه دي کني نو حضرت آدم علیه السلام ته الله نهي کړی نهي د قبیلې د احکامو څخه ده چې کوا او مکه ورون سره د افغانستان یو اګریکلچر افیسر دی بوډا سړی دی ډېر ټیلنټډ سړی دی د وزارت زراعت ډایرکټر پاتې و ډایرکټر جنرال د داود خان صاحب وخت کې نه هغه درس کې ناست نو ما ته قاضي صاحب زه په دې قرآن ډېر ښه پوه شم دا څو کاله تا اثر راله د ما ورته مې حاجي صاحب څنګه به پوه شوې وی بس زه په دې پوه شم او مه کوه باید دا خو د ډایرکټر صاحب دومره قیمتي خبره وکړه ټول قرآن دې ما ته اسان کړ وی بس زه په دې پوه شم چې قرآن وایي چې کوه او مه کوه یعنی دا کوه او دا مه کوه وی اوس د خدای مونږ له توفیق راکړي چې عملي کړو نو بهر تقدیر آدم علیه السلام ته الله تعالی وی چې یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه وکلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره دی ونی ته نږدې کېږئ مه دواړه ښځه او خاوند اوس دا د باري حکم خو خدا نه خوراک د باري مشیت نه و نو په دې خبره ځان پوه کړئ نو اوس پته ولګېده چې څیزونه دا به واقع کېږي د مشیت مطابق د حکم مطابق نه او مشیت د باري دا صرف الله ته معلوم ده مونږ ته نه ده معلوم نو د دې وجې په دې باندې مو بحث کفایي نه کول پکار چې کومه داسې کړی وي او 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 که داسې مو کړی وي داسې به نور شي وي نو آدم علیه السلام ته الله تعالی وی ولا تقرب هذه الشجره دې ته مه نږدې کېږئ خو دواړه نږدې شو ورته ځکه د خدای مشیت دغه نه بلکې امام ابو حنیفه رحمة الله علیه وفرمایل نهاهما عن الشجره وشاء اکلها دا بوډا په خبره ډېر ښه پوهېږي دا بوډا ډېر عجیب شی و دې بوډا له خدای یو نابغه دماغ ورکړی نو وی الله تعالی دی دواړه منع کړل د دې ونې نه خو د الله مشیت دا و چې دی دې وخوري د اردو یو شاعر دا خبره ډېر ښه په انداز باندې کړې ده چې یوں بھی کچھ اسرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم کا بہانہ ماجرا کچھ اور ہے دلته ماجرا سبل سیوا او هغه ماجرا دا وه چې ما ته وګورئ دا جومات ښایسته دی که ښایسته نه دی اوس چې دې جومات کې زه ناست یم او ښه خوشحاله پکې ناست یم خوراک هم راته میلاویږي او څښاک راته هم میلاویږي او یو سړی راته بلا وجه وایي چې وځه دې جومات ته ښه به ګڼم که بد به ګڼم دې ته وایي بلا وجه بې دخلي بلا وجه بې دخلي نو آدم علیه السلام خو د ناز و نعمت په یو ګارډن او په یو جنت کې و نو که خدای دغسې راایستنه آدم علیه السلام ته پسې کتل چې عجیبه کار ما اوس کړی نه دي او تماره دی ښایسته ځای نه وباسن الله وایي نه ته به څه وکړې بیا به دې وباسم نو د دې وجه اردو شاعر وایي چې یوں بھی کچھ اسرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم کا بہانہ ماجرا کچھ اور ہے او ورپسې وایي چې حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے اور جلوے تور سینا اور نور محمد اور ہے نو بہر تقدیر عرض میں کو استاذ خدمت کی چې حکم د باری او مشیت دا دوه مختلف څیزونه دي یا دویمه مسله ابراهیم علیه السلام خوب وکړه نو دغه مسله مې دلته بیګاړو په دغه کتاب کې تصحیح کوله نو په تصحیح کې مې ولیکل چې انسانان عام دا په حواس ظاهره باندې محسوسات محسوسي صحیح یعنی دا حواس ظاهره قوا ظاهره دي حواس ظاهره دا قوای ظاهره دي
د پیغمبر شان دای چې د شی معلومه په قوا باطنه باندې د دې وجه د ادراک د وحی کول شي زو تای نشو کوله ځکه چې زمون قوا باطنه هغه شته د سره کمزوري خو څه شته نه پیغمبر ته الله داسې قوا باطنه ورکړي اوس پاتو ګوري دیکھو دا منبر غټ دی که دا ټلیفون منبر غټ دی خوس دا کم ویوز کی راځي او سیګنل راځي یا رنګ راځي د کوم ځای نه د امریکې نه نو ستا په دې ټلیفون کې دا استعداد څه چې هغه ویوز راونیسي خو په دې دومره غټ منبر کې دا استعداد نشته چې هغه ویو راونیسي نو پیغمبر کې دا استعداد وی چې د ادراک د وحی کوي غیر پیغمبر ادراک د وحی نشي کولی ګاډه پوښه به خبر کپوی نشوي زور سره څنګه چې یو بل مسله باندې ګلزان یاد ساتي دا مرزا غلام قادیانی یو مسله لیکلې ده چې نبوت امر اکتسابي دی ما وی دغه غټ شیطانت دی نبوت امر اکتسابي نه دا امر وهابي دی که امر اکتسابي دی ورته وی نو بل درې فتنې دروازه کولا وساتله هر یو سړی به سبا دا دعوه کوي چې ما دا اکتساب کړی چې زه نبی شم نو دا امر وهابي دی او دلیل دی الله اعلم حيث يجعل رسالته آیت ما كل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشره دا د خدای صحف منشره دا داسې پراته دي چې هر څه دی په ورکو خریته شاه منصور شیخ رحمت الله علیه خریته ګوره پر سارا سپیته ګوره نو ابراهیم علیه السلام د خوب وکړه یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى اگرچه جلال محلی رحمه الله دا دوړه جلال باباګان چې دا مې ډېر بلاګان خلکو جلال محلی او جلال سیوطي رحمهم الله نو محلی لیکلی دا غزای اني امر بذبحك دا تعبیر دی د منام د نبی او د خوب د نبی کړي امر نو دلته خو پیغمبر کې خوب وګوري نو د پیغمبر خوب په مرتبه د وحی نو د نقشه کتلې وه اني ارى د قرآن لفظ وګوره اسلوب وګوره اني ارى في المنام اني اذبحك زه یو نقشه وینم په خوب کې چې ته مې ذبح کولې نو د هغې نه تعبیر کړی دی امام محلي چې اني امر بذبحك نو ما ته چا وی غلط دی که صحیح دی ما وی نه صحیح دی ځکه تعبیر دی وجه وی هغه خو وایي چې اني ارى ما ورته ویم دا زما او ستا منام نه دی دا د ابراهیم منام دی او ما د پیغمبر منام چې وي دا په مرتبه د امر کې وجه دا ده اوس ته چې خوب وینې دا ستا قوه باطنه ویني ځکه قوه ظاهره او حواس ظاهره خو ټول اوده دي ودرې کې ویښ دي دا زما د په پوز یې دا خو ساینټسټ دی د سره کله کله داسې قسم ډسکشن کوم اوس د ورځې تاسو په سترګو بلا لیدل کوئ څه ارادتن او څه بې ارادې په غوږونو بلا اوازونه اورئ څه ارادتن څه بلا اراده په پوزه باندې بلا شیونه او بویونه محسوسوئ څه ارادتن او څه بلا اراده اوس دا ادراکات یا احساسات د دې حواسو که تا په اراده کړي دي او که بې اراده کړي دي دا خو حس مشترک ده دماغو کې حس مشترک اصل مدرک هغه دی میټر هغه د معلومولو هغه کوي دی خو هغه دپاره پکچر اخلي ورلیږي ورته وایي کاکا دا څه دی دی خام مال ورلیږي ورته نو هغې هلته سارټ آوټ کې وایي دا فلانی شی دی او دا فلانی شی دی دا حس مشترک ډېر عجیبه شی دی دا د دماغ په دې فرنټ کې دې ځای کېښودلی دا څوک وایي دا ارسطو وایي دا څوک وایي دا ارسطو وایي او دا ارسطو نه ابن سینا نقل کړی دی نو حس مشترک کې دې ځای ښه دی سترګې چې پکچر واخلي هلته ولېږي غوږونه د اواز پکچر واخلي هلته ولېږي پوزه بوی واخلي هلته ولېږي ژبه ذوق واخلي هلته ولېږي بدن مس وکړي هلته ولېږي یخ دی ګرم دی نرم دی سخت دی حس مشترک دا جواب ورکوي وګوره دا دومره په سیکنډ کې هم نه نینو سیکنډ کې یعنی یو سیکنډ په یو زر ځای تقسیم کا په دې دومره لږ وخت کې حس مشترک ټول بدن له اطلاع ورکړي دا مسله ده د دې وجې په دغه دماغو سیلز څومره دي 30 ارب څومره دي 30 ارب په دغه 30 ارب سیلز کې چې یو سل لږ ډسټرب شي نو سړی بیا انګا بنګا وایي خدای نه غواړئ چې او الله زما سیل مې ډسټرب کوه په 30 ارب کې که یو سیل ډسټرب شي بس کنیکشن خراب شي
اوس دا کنیکشن دا بجلی کنیکشن دا چرته را روان دی فار ایگزامپل د توربیلې تر ګریډ سټیشن ته کوم ځای ته او مې دا ګریډ سټیشن نه یادو مرکزی ګریډ سټیشن کوټ ادو کې کوم ځای دی کوټ ادو کې نو دا لړ شي کوټ ادو ته د کوټ ادو نه بیا ډیسټریبیوشن کیږي لوکل ګریډ سټیشن ته او بیا د لوکل ګریډ سټیشن راځي کلو ته او علاقو ته بیا د دې کلو نه راځي یو کور ته بیا په دې کور کې دننه یوې بټن ده او بیا یو ډیوایس ده چې دا بلب دی دا پکې دی دا فلانه شی دی دا فلانه اوس په دې کې هر ځای چې ویته او تار کټ کا نو بیا دا بلب بل شي که کوټه دون را په دې خوا دې کټ کو او کله صوابه ګریډ نه را په دې خوا کټ کو کله ټرانسفارمر دې خوا را کټ کو اکله دې بټن یو د بلب میس کړي کټ کو نو د دماغ سیستم الله تعالی داسې یو جوړ کړ ما یو کتاب مولوی عباد الله تعالی لګره دی هغه کې مې دغه ټول تحقیقات د طالبانو په حیث کړی دي چې انسانی دماغ ایک کرشمہ ہے انسانی دماغ ایک کرشمہ ہے نالته مې د دې کرشماتی حیثیت باندې ډسکشن کړی دی ځکه موجوده دور کې فزیست ارسطو هغه تقسیم کړي دماغ ور دې غاړه راغله تر څنګه پورې دیوالونو نو په درې تجاویز باندې تقسیموي او هر یو تجویب یا سب ډیوایډ کې دو سیکشن ده نو په دې لومبي سیکشن کې حصہ مشترک ده حصہ مشترک پسې بیا خاله چې خزانه د سٹور ده حصہ مشترک دا ستاسو یو سوره فایلونه په عربونو کربونو فایلونه استاده پکچر وی استاده سترګو اورستي او حصہ مشترک ته لګلې دي او حصہ مشترک څه کوي هغه ته منو دي پکچر ولې کې ځکه سترګو پټې نه سي دا به کولاوي نو حصہ مشترک رستو خپل سٹور کې کیږي سٹور کې کیږي بیا چې کله ته هم دغه کس دا قاری صاحب ناشته د مانو پړمبي فار ایگزامپل وکړه بل د پکچر د ماستر کو واسطه هیڅ مشترک ته ورغی دا قاری فضل بادر دی صحیح قاری فضل بادر څنګه پناشه بس هیڅ مشترک فورا هغه پکچر واغسته خزانه ته سٹور ته ورکړه ودا محفوظ کړ هغه محفوظ کړ سبا بل ورځ لسره دی بعد لس میاشتې بعد کال بعد قاری صاحب بیا راشي او زه ورته داسې وکړم سترګې ونه پکچر واخلي او چې واخلي حصہ مشترک ته ورړي دي بیا په نینو سیکنډ کې حصہ مشترک فورا د خیال نه تاسو کې کاکا فایشته سره هغه ته نظر ورته کوي او قاری صاحب په خیر او کنينو نن به ما وی چې قاری صاحب په خیر سبا مې دې قاری صاحب ته جو قاری ته یو په خیر صحیح شو حصہ مشترک د مرتي اسکار کوي بیا په دویم تجویز کې په دې اول کې په دې دلته مرکز کې یو شی خود دی چې هغه ته ارسطو سلطانه وای یا متصرف وای او 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 پدا د دوی په ساينس کې ورته میډولا او بلانګیټا نو د میډولا او بلانګیټا شاته بیا یو بل شی دی هغه ته وای وهم هغه وهم معنویات ادراک کوي لکه یرا صحیح معنوي څه شی وي هغه ادراک کوي بیا هغه سره خپل سټور شاته هغه ته وای حافظه دا ګور دی وګوره دا څومره تصاویر چې حواس ظاهره اخلي نو دغه سٹور کیږي په خیال کې څومره معنوي ادراکات چې دي دا سٹور کیږي په حافظه کې سٹور کیږي پس کې په حافظه د دې وجه چې تاسو سره کله ته مخامخ شي او ته مولوی صاحب په دې نه پیژندل نو ګور غیر ارادي تو د سړي لاس دی ځای ورشي تاسو وګورئ سترګې ورته ځکه داسې کی چې دا لایټ را فوکس کی په د باندې چې کېدې شي دا پکچر الته سدوند لاغونه تلې د فاګي دی فاګي وبېږي کنه پیژنې لوړه یعنی په دې پکچر باندې لوړه ده د دې وجه پیژنګلې نه کیږي نو دلته د راستر کې داسې زومي کی صحیح وایي چې دا پکچر لږ واضح شي یو او نمبر 2 دې ته له زور عمر کې حصہ مشترک ته وایي چې تو دې څنګه صحیح یا او قاری سے ډېر بدوش نه وکړلې الله خبرم دې کې راځي بیا دغه حافظه کې د معنویات مخزون وي او په دې خیال کې د مصورات او محسوسات مخزون وي بیا چې دغه دواړه شیونه د دوی کمبینیشن او ترکیب او تشکیل کوي د متصرفات د دې مس کې پاتې ده دا لګي کمپوز کوي کمپوزینګ غوښم کوي دا کمپوزر دی هغه کمپوز کوي دا په خیال کې محزون دی د ازمري تصویر او د هغه په
نو فورن مې ډور او بلانګیټا هغه یاره راواغلی او دې پکچر سره یو ځای کی او په دواړو باندې زور ورکي او دا بالکل په 9 سکند کې دا کار کوي. یاره که په دې یو دماغو د انسان وسوچو ته وایي چې خدای جاړو سره مې د سجدې نه درته نو شتولې مکه باندې کې دې په دې لاندې مقام باندې کې دې چې دا ستا په بدن کې د ټولو نه اعلی ځای دی چې تا سان خدای ته څومره ډېر ذلیل کړ دومره به د الله ډېر خوښي او چې کوم ځای د خدای ځان ته منیټر کړ ځان دې ورته منیټر کړ. شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایلو خدای ته به داسې ځان ویت نه کوي وی داسې به خدای ځان ویت نه کېږي داسې یو دته به کونه کې درکړي چې په ځان باندې پوهېږي چې څوک یو ځان ورته لل بودل کا وی لل بودل کا ورته بس ورته چې زه هېڅ شی نه یم بس او الله خو ته یې نور هېڅ شی نشته. نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو په خدمت کې چې اوس په دغه معتقداتو کې یو عقیده ده هغې ته وایي عقیده تقدیر. دا دومره لوی د خیر خزانه ده دا دومره لوی د خیر خزانه ده چې په دې باندې انساني ژوند آسان کېدی شي. او زه یو حدیث همیشه ذکر کوم په دې باب کې یو زبردست لایحه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي المؤمن القوي خیر واحب الى الله من المؤمن الضعیف. یو قوي مؤمن چې د عقیدې قوي وي د اخلاقیاتو قوي وي د عمل قوي وي د پروفیشن قوي وي د پیشې قوي وي هر فن چې واخلي د هر فن چې قوي ایون چې که موسیقي کې ډول هم غږی خو چې صحیح طریقه ولا ورځي صحیح او کني که صحیح نشي غوړې بیا سره باندې سره ډېر څه غوونه خوري خدای دې خوار صحیح او که صحیح طریقې سره سو هغه ظاهر اټینګ کې وای ګوته دې بیټینګ کړه ټول خلک سپینګری میدان ته ډوب کې په ګډي دوشي وجه ځکه چې هغه کې قوت کم قوت د فن قوت ته پکې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اصله زباره پټګېدو شروع کړي چې المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. قوي مؤمن دا بهتر دی اته د خدای ډیر خوښ دی کمزوري مؤمن بدل کی. اوس ته نو به سوچ کوو په خپل عقیده باندې زه عموما یو ضابطه ورکوم خلک وایي امت مسلمه دا ولې په مشکل کې دی امت مسلمه دا ولې دی به د مشکل نه څنګه وځي مې دی نوځي نو دی به څنګه وځي ما بس دوه اسانه خبرې دي دی به وځي که کله دوی کې وحدت راشي او دی به وځي که کله دوی کې قوت راشي غیرت راشي کله به دوی کې غیرت راشي نو وحدت راځي د عقیدې پختګۍ سره کوم عقیده زموږ خدای باندې صحیح او غیرت نو غیرت کمزورې سره غیرت اظهار کولی شي کمزورې سړی کې چاته خوله چیګړه غوړه داسې مخ ووایي او غاښونه ور مات کړي نو ما غیرت راځي په قوت باندې وحدت راځي په عقیده باندې نو الله تعالی زموږ عقیدې پخې کړي او الله تعالی دې مونږ ته قوت راکړي. اکني مسلمانانو څه بد حال روان دی مونږ لګېږو دغه په خطبه کې زوم ته په زور باندې اللهم اید اخواننا واخواتنا فی فلسطین اللهم ربنا اهلك الصهاينة الظلمة اللهم ربنا شتت شملهم ربنا فرق جمعهم ربنا خرب بنيانهم ربنا زلزل اقدامهم. یعنی دې اواز کو ورته اواز ورته زوم کو جرغونه ورته کو خو خدای وایي ته لږ سړی شنو اله به دې خبرې ته ورکېدم او د دې تاسو دې واجبه نکته وه لومبی به خدای ته ځان سړی کې نو د هغې نه بعد باندې الله خبرې ته غوږ کېدي. د دې مستدل مونږ جنازه کوو د درېیم تکبیر نه بعد مونږ دعا وایو اللهم اغفر لحینا هلکه راغلی مړي دی او په سر د ځان له ژوندي سواره کړو اللهم اغفر لحینا شروع د میت نه وکړه ځکه د دې مړي جنازې نه راغلی اللهم اغفر لمیتنا خو داسې مونږ نه وایو پیغمبر علیه السلام مونږ ته ښودلي چې اللهم اغفر دا مونږ ژوندي چې درته ولاړو اول مونږ له وبخې نو که ته وبخلې نو پته ولګېږي تا کې سړیتوب پیدا شه نو اوس ورته وایه دا زمونږ مړی هم وبخې. د دې حکمت دا دی نو لومبی به خدای ته ځان سړی کې نو د هغې نه بعد به هغه ستا خبرې ته غوږ کېدي. نو تاسو حدیث نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې المؤمن القوي خیر واحب الى الله من المؤمن الضعيف. خو به هر تقدیر مؤمن بیا هم مؤمن دی که کمزوری هم د باندې به کافر له ترجیح نه ورکړي دې وجې ورپسې وفرمایي وفي کل خیر
په دې قوي او ضعیف دواړو کې خیر دی. او وی فرمایل چې احرص على ما ينفعك. امام ترمذي حدیث نقل کړی احرص على ما ينفعك. حریص شه څه شه حریص شه على ما ينفعك. اوس دا حریص لفظ حالانکه حرص د خلفظ په حیث باندې مشهور نه دی صحیح بدلته موږ وایو نبی علیه السلام وایي احرص بلکې نه صرف دا د نبی په تعریف کې الله ویلي دی حریص علیکم هغه ته حریص ویلي دي. نو ما ملګرو ته وایي ما دې تصور د دې حریص او د بل حریص د انګریزي ژبې نه بغیر په بله کې یعنې نشي ډسټرب کولی ځکه په انګریزي کې کم بد حرص چې دی نو مونږ هغې سړي ته وایو ګریډي صحیح او دا کم ښه حرص چې دی دې ته مونږ وایو ایګر. نو eager is to be appreciated and greedy is to be condemned. ما یو ځل چا دیو ملګري تپوس وکړو تبلیغي اداره پکې ناسته که ناسته نه شته که نشته لاس اوچت کړي څوک لاس نه اوچتوي ځکه پته ده ورته چې یو ګزار را روان دی. نه نه مونږ مولیان هم ستاسو په شان مونږ مولیان هم ستاسو په شان صحیح ځان ته رسم جمعه کې زما بیان یې میاشت کې یو ځل مولانا صاحب رحمت الله علیه مولانا صاحب مدنی مولانا صاحب مدنی رحمت الله علیه اگر آپ ځکه ورته ما سره راتلو نو هغه ما باندې داسې مداري خو دی قاضي صاحب ما وایي ها وی دا تبلیغي درات ښه خلک دی ما یو جي خو یې ساده مسلمانان دي څوک انجینر دي څوک ډاکټر دی په دې خو پوهېږي صحیح او علما ورسره شته نه دلته نو وی ستا دا ذمهداري ده چې په میاشت کې نه په 2 میاشتې کې یو ځل به ته شبې جمعې بیان لري. نو ما ورته ویل چې ما تاسو ووایئ چې علما پکې نشته عالم بله پکار ما زه خو عالم نه یم ما زه خو لا تر اوسه طالب علم یم تر مرګه به هم طالب علم یم ما تر مرګه به هم طالب علم یم ما خو ما سره لږ ازاد نو ما دې سند دې واپس راکړه ما سند دې واپس راکړه نو زه هلته نه شم نو هغوی ته هم دغسې سپینې سپینې ووایه نو هغه یو تبلیغي ملګری ډېر وخت به یې تبلیغ کې لګو نو ما ته چې دی څنګه سړی ما دی ښه سړی دی صحیح نو بیا په دې خبره کې څه چل دی چې ودې وایي چې ښه سړی دی ما دی دومره ښه سړی دی ما دی دومره ښه سړی دی چې نه لمونځ نه قضا کېږي روژه دې نه خوري روژه دې نه خوري خو ما چې بل څوک پیسې وګټي په ده ته به راشي دا ما دومره ښه سړی دی بس دا خو یې ځان نه وباسئ چې دا بل پیسې وګټي په تا ته به راشي ورته د دې پیسو حرص چې مو څوک خوري ذهن د وسته ني د پیسو حرص صحیح او نو مولوي صاحب سمېرک صاحب وی دا ته چې وایي چې مولیانو ته وایي چې ورکه او څه ورکه او ورکه نو مولیانو سره څه دي چې ورکه نو ما تا ته خو جېل شو ویلی ته زما استاد دی یعنې ما مولیانو ته مې ویلي دي چې که نور هېڅ نه وي ورکوي خو ما ورکه کې خیر دی چې د ذهن اصلاح دې وشي نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې وفي كل خیر او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې احرص على ما ينفعك حریص شه په هغه شی چې کوم شی تا دپاره نافع دی ولا تعجز بېوقوف کېږه مه عاجز کېږه مه د کمزورۍ اظهار هم مه کوه وان اصابك شیء فقل ما شاء الله وما قدر او که تا ته نتیجه او ریزلټ ستا د تقاضې مطابق میلاو نه شو نو بیا وایه چې ما شاء الله وما قدر دا هغه شی دی چې الله تعالی د الله تعالی مشیتو او دا هغه شی دی چې د الله تعالی تقدیرو ولو تقل لو ان فعلت كذا لكان كذا فان كلمه لو تفتح باب الشيطان او كما قال عليه الصلاه والسلام داسې مو وایه چې داسې مې کړي نو داسې نو ما وایي دا د تقدیر عقیده دا د مسلمان دپاره ډېره د خیر خبره ده په دې دین کې یو اسماعیل علیه السلام ورته ووایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين چې کله دې په ځمکه باندې واچو د ابراهیم علیه السلام چاړه دا نه صرف دا چې کافي تیره وه او په دې قادره وه چې د یو ګډ مرۍ یې ذبح کړی خو دې چړې کار نه وکړ شاه صاحب رحمت الله علیه دې ته احاله وایي د احاله معنا دا ده چې کریم خدای د دنیا نظام طبیعي پس قوانینو باندې استوار کړی دی
دا دنیا دا غي قوانینو مطابق چلیږي. حکماء اسلام چې امام رازی چاته وایي نو حکماء اسلام وایي چې بس الله تعالی دغه نظام مرتب کړی دی او دا اوس په خپله چلیږي. اوس خو آټومیټک ګړی دی، یو زمانه کې مونږ ګړی له چابي ورکوله. نو ما د هغې مثال ورکړم د حکماء اسلام د هغوی رایه دا ده چې الله تعالی د کائناتو له بس یو چابي ورکړې ده او دا یې ډکه کړې ده، بس دا چلیږي په خپله روان دی. او دې ته وایي کاز اینډ ریزلټ، علت یا سبب او د هغې نتیجه. لکه چې اوبه وڅښې نو تنده به دې ختمېږي، چې ډوډۍ وخورې نو لږه به دې ختمېږي، چې د دې کوټې نه د ځمکې ته راټوپ کړي نو یا به دې خپه ماتېږي یا به زخمي کېږي. نو دا قوانین د طبیعیت دي چې الله تعالی په دې دنیا کې استوار کړي دي. او د متکلمینو مذهب پکې دا دی چې لکه څنګه الله تعالی دا کائنات پیدا کړي دي، نو هغه کائنات په هر لحظه لحظه د کائناتو د نظام شاته دی. او دا د کائناتو نظام دا هغه د نظر نه د یوې لحظې لپاره هم پناه نه دی. او تایید هغه کوي په آیت باندې ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، چې ما ستاسو د پاسه و طرائق جوړ کړي دي و اسمانونه، نو ځمکې هم جوړې کړي دي، خو د هغې ذکر یې نه وکړ، ځکه چې اصل کې آسمانونو په کائناتو باندې احاطه کړې ده. نو چې ذکر د محیط شو نو محاط ورسره مراد شنو. دغسې وایي متکلمین، د متکلمین عجیبه خلق دی چې محیط ذکر کړه محاط ورسره مراد شنو، ځمکه او څومره مخلوقات چې ټول ورسره مراد دي. او فرمایي چې وما كنا عن الخلق غافلین، د یوې لحظې دپاره هم مونږ د کائناتو د نظام نه غافل نه یو. د کائناتو د نظام نه ایون چې کوم شی ته مونږ وایو آټومیټک، لکه مثلا ډرون، نو دا هم آټومیټک نه دی اگر چې پایلټ پکې نشته، خو دا په کمپیوټر باندې کنټرول دی. د دې مرکز دلته مونږ سره خواته نږدې دا هغه ځای نه کنټرول کوي، په عراق کې هم، په افغانستان کې هم، په پاکستان کې کوم ځای ډرون حمله کوي. نو ما كنا عن الخلق غافلین معنا دا ده چې د ریزلټ شاته کاز پکار دی. اوس دغه کاز کله طبیعي وي، خو اصل کې طبیعي کاز او طبیعي وجه او سبب د دې شاته یو مسبب الاسباب دی، ځکه صرف سبب دا کارګر نه دی. بیا شاه رحمت الله علیه فرمایي چې کله دا مسبب الاسباب وغواړي نو د احاله وکړي، لکه احاله حال یحول، او د دې نه ماخوذ د حوله حول یحول، او د دې نه د احاله یحیل احالتن، دا په معنا د حول یحولو دی اړول. نو احاله وکړي معنا دا رول چې کوم دی او دا قانون چې کوم دی د الله تعالی داسې الټه کړي. نو چې دا قانون الټه کړي نو بیا به ابراهیم علیه السلام د زوی په مرای چاړه راکاږي او چاړه به غسل نه کوي، حالانکه هماغه چاړه ده چې کله د ګډ په مرای باندې راخله هغه ګډ ذبح کړ. نو د پیغمبر خو دا مترادف وي د امر، خو اوس چې الله د کوم شی امر وکړي نو ضروري نه ده چې هغه د هغه مشیت وي. نو هلته به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي امر ابراهیم بذبح اسماعیل ولم یشأه، چې الله تعالی ابراهیم ته حکم خو کړ د ذبح اسماعیل، خدا د هغه مشیت نو. نو کارونه د باری په مشیت باندې کیږي. د دې وجه موږ مسلمانان زموږ لپاره بهترین طریقه ده چې د مستقبل په حواله خبره کوو چې و ان شاء الله، ځکه چې کار کیږي د هغه مشیت باندې. په دې یو مسله پوه شوئ که نه شوئ پوه شوئ؟ بس دا اسانه مسله شوه، نو په اسانه یو باندې پوه شئ. او شاه رحمت الله علیه فرمایي چې احاله دا کله د پیغمبر په لاس صادر شي نو معجزه وي ورته، او کله دا د یو ولی الله په لاس صادر شي نو کرامت وي ورته. او هغه دغه احاله کله الله تعالی د یو مستدل او کافر په لاس باندې هم صادري. په هندوانو کې هم داسې خلک وي، مشرکانو کې هم داسې خلک وي. نو شاه رحمت الله علیه فرمایي چې دا د هغوی دپاره افتنان دی، الله تعالی مزید مفتون کول غواړي، په مزیده فتنه کې اچول غواړي. یهدي به کثیرا ویضل به کثیرا،
ځکه هدا او اضلال دا دواړه د الله تعالی کار دی. نو ما وویل چې مسله د تقدیر دا په اسلام کې ډیره اهمه ده. دا د مؤمن لپاره د خیر خزانه ده. کني ټول خلک به لیوني شي چې غم در باندې راشي او ستا هغه متعلقه سر چې کوم غم لومړی کلیک کړی ځکه تا ته خبر ملاو شي نو ستا یو سل کلیک شي بس اوس هغه سل باندې راشي ورپرنټ شي د غم خبر راغی نو اوس که ته تنها ناست دی هغې باندې فوکس کې هغه غم باندې نو زیات ټایم به نه اخلي بس یو وخته کې به لیونی شوی او د دې وجې شریعت اسلامي تعزیت سنت که چې دې سړي د اختلاط په کار دی چې دې فوکس ولري دا مسنون ذکر کړي خدای یو فیصله کړې ده نو په هغې باندې اوس موږ څه غم راځي که یاره ستا په مور ډېر خفه یو یا ستا په پلار ډېر خفه یو خو چې ته دا وایې غم زده ته نو الله تعالی ثواب درکوي پیغمبر تا لپاره د اجر خبره کړې ده د هغې وجه دا ده چې یو طرف ته خو ته مړي ته دعا وکړي بل طرف ته دا سړی ته فوکس کول نه اخوا دېخوا کړي نو دنیا د لیوني نه خلاصه کړي کني په یو عمر به لږ شل کسان لیوني کېدل نو بس دنیا به د لیونو ډکه صحیح بل چې غم تعزیت دپاره څوک راشي نه صرف د تسلی خبرې خو نه کوي نور هم بلا ډېرې خبرې وکړي لهذا هغه فوکس ډسټرب شي نو دا دغه فوکس ډسټرب کولو دپاره دی اوس تقدیر دا څه شی دی نو ملګرو ته ما وویل ما دوه شیونه دي یو تقدیر دی او تدبیر دی تقدیر باندې زمونږ عقیده ده او په تدبیر باندې مونږ مکلف یو یعنی ته به لګیا تدبیر به کې نو څه نتیجه به په لاس راځي ځکه قانون د طبیعیاتو تا نه دغه تقاضا کوي دی وجه الله تعالی فرمایي چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب اوس دا اولو الالباب دی بس کوي نو دی دوه کاره دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم چې په دې کائناتو کې به دی غور و خوص کوي نو خدای به پیژني او دی وجنه معتزله او مسلمانانو کې معتزله مسلمانان دي خو معتزله او حکمای اسلام چې امام راوی چاته وایي نو د حکمای اسلام او د معتزله په نسبت باندې معرفت باری دا عقلا واجب دی یعنی که پیغمبر نیم راغلی او چاته پیغمبر خبره نیم کړي خود دې سه خر دې عقل پکښتا نو چې عقل پکښتا نو دی وایي چې دا موټر په دې لار روان دی دی بغیر د محرک نه روانېږي او نه چلیږي هیڅ یو ماشین بغیر د محرک نه روانېږي نو دا د کائناتو لوی نظام چې دې په شان ماشین بل خو نشي پیدا کېدی نشته نو دا بغیر د محرک نه څنګه روان دی نو د دې شاته یو محرک دی اوس هغه محرک څوک دی نو حکما اسلام وایي باری دی څوک دی الله تعالی دی نو که پیغمبر نیم راغلی او دا مذهب زموږ د ماتوریدي هم دی اشاعره په دې کې مونږ سره نه دي اشاعره دا وایي مذهب دار چې عقلا معرفت د باری واجب نه دی دا نقلا واجب دی امام ابو منصور ماتوریدي رحمه الله هغه فرمایي چې عقلا معرفت د باری نه په معنا نه په نامه د باری بلکې په نامه د یو قوت چې هغه شاته د دې نظام دی او دا نظام چلی نو اختلاف دا فائدہ وکړه چې اشاعره وایي که یو سړي دغه قوت نه منلی او د ته هیڅ یو پیغام د پیغمبر نه رسېدلی نو دی معذب نه دی دی له به الله عذاب نه ورکوي امام ابو منصور فرمایي چې دله خدای عقل ورکړی د عقل څه دپاره ورکړی کني دنه غټ خواتی دی او دنه غټ خو اوخ دی او دنه غټ خو میخ او سنډا دی د بدن باندې رایي قبیله دی نو د عقل څه دپاره ورکړی دی د عقل څه مصرف خو پکار دی نو هغه مصرف یې دا دی چې دی به دا قوت پې پېژني امام ابو منصور دومره کمالي سړی دی چې هغه وایي چې کده کې دا فعل جمله معرفت د قوت نه نو دی بیا مخاطب د حکم د باری څنګه دی دا وایي مخاطب د حکم د باری څنګه دی دا ته حکم نه کوي خر ته خو تقریر نه کوي دا دور له قران چې را لګل دي رسول زرا انبیاء او پیغمبران له خو نه لګل دي انسانان له انسانان له لګل دي ځکه چې عقل له پکې ځکه چې عقل له پکې یعنی دې کې دا صلاحیت د خبره کوي کله کې دا خبره صلاحیت ده یا خدای پیغمبرانو ته را لګل دا صرف بینس کې आगे بیل بجانا هغه له کسانډا د باجه आगे نو بار تقدیر د تقدیر مسله دا یو ډیره اهم مسله ده چې کله تکلیف راشي او سړی
بار بار ځان ته دا وایي بس د الله فیصله ده فقل ما شاء الله وما قدر چې دا د خدای مشیت د خدای تقدیر دی ولا تقل چرم دا موایا لو ان فعلت كذا لكان كذا یره که داسې مو کړی داسې به شوی یره که داسې مو نه وی کړی دې شي نه به شو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا لو کدی اوې کچره پښتو کې معنا سره کچره اردو کې معنا ده اگر او په انګریزي کې معنا ده اف بس دغه لفظ کدی وې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا خو د ځان کې سورې پیدا کړو د شیطان ګوته در منډي او سورې بدلوي معنا دا چې تا انسان تخپل شیطان تخپل کمزوري ښکارا کړه چې زه لو عالم سوال ذ کلمه لو عالم فان كلمه لو تفتح باب الشيطان چې سره کمزور دي دا کافر کول هم شي دا عقیده نشته چې عقیده نشته نو جو څه کوي عقیده کړه بری نه بس لمونه کار پکې پکار دي صحیح د لندو خټو په لګي وګورئ نو بس دغه بیا لګي وګورئ الله تعالی د موږ د تقدیر په عقیده باندې پوي دي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب شاه رحمت الله علیه په کې لیکلي چې د باري طرف نه تجلی اعظم وشي یعنی یو لایټ یو پړک وشي چې کوم حکم کوي یو پړک وشي او هغه پړک هغه بیا هغه نه راکوزي ملائکه اعلی فرشتو ته او د ملائکه اعلی فرشتو په حواله باندې الله تعالی کائنات او هر ذره ذره ته هغه متعلقه حکم راځي او ذره عمل کوي هغه ذره هغه کار کوي او شاه رحمت الله علیه فرمایي چې یو شیخ او هغه تقدیر چې کوم په لوح محفوظ کې دی او بل هغه دی چې کوم دلته تجلی اعظم تراغله دی نو چې په لوح محفوظ کې مکتوب دی هغه قابل تغییر او تبديل نه دی او چې تجلی اعظم دلته پلک چې کړی دی نو دا پلک والا اوس په دې باندې ډیپند دی چې آیا دغه متعلقه سره صدا سي عمل وکي نه هغه سره دا تقدیر بدلی دی چې نشي بدلی دی شاه رحمت الله علیه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی سو الله تعالی هغه کله د یو بنده د پاره یا د یو قام د پاره ایرا تجلی اعظم ته خپل ورکی چې دا تباکوم دا څه کوم دا یې تقدیر تباکور دی خو د دې فرد طرف نه یا د قوم طرف نه ګډګړا کړونه په چوغو په سورو باندې خدای ته وجاړي چې الله مونږ ډیر گمراهان یو خدایا ته مونږ باندې دا فیصله مکه خدای مونږه تباہی اخلاق نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فيصعد الدعاء الى السماء فيعالجه نو دا دعا اسمان طرف ته روانه شي هغه طرف نه چې مصیبت را رواني دا ور سره اخته شي وای نه بالکل بندي بالکل بندي نو واپس کی او شاسب وای دا معنا ده چې هم الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ولا فیصله اب تجلی اعظم ولا دا بدلی فسبب بدلی نو مختلف امور تا په مختلف شیونو باندې بدلی مختلف امور لکه قوم یونس حضرت شاه صاحب دغه مثال ورکړي چې قوم یونس علیه الصلاۃ والسلام یونس علیه السلام ته الله تعالی د تجلی اعظم په اساس باندې وې چې دا قوم خپل ځای ته ورسېدي ان هلاکت ته ورسېد هلاکت ورسېد خو چې څنګه یونس علیه الصلاۃ والسلام لاړو د وخت نه مخکې ځای پرې خود نه هغه باندې خو عتاب راغی هغه باندې سره دا چې ونه جواب نه عقاب راغی ځکه عقاب په معصیت راځي یونس علیه السلام خو پیغمبرو هغه باندې عتاب راغی خوب دوست دي نه هغه باندې سره یې دا تا کارو دا څه ورته وي پلاک ورکړور کوي کپلاک ور کوي ها وای دا بس هغه وای چې وای الله ذکر یونس علیہ السلام چې ویل سلوش بج لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك د مې په د مرای کې پروتو دته عربي کې ورته عربي ول زرق وای او په انګریزي کې ورته بلو ویل وای نو دا بلو ویل دا په نیل کې پیدا کیږي څنګه پیدا کیږي نیل کې لکه میډیټرینین دی نو میډیټرینین کې پیدا کیږي یونس علیہ السلام هغه دی بلو ویل او دا دومره لوی شی وی یو لوی جیازي مې نه کو یو لوی جیازي ځکه دا یعنی اوسط د خېټه اره دی خلی په میاس کې کوم مرای چې دا نو دا کم از کم 8 بای 8 وی صحیح 8 فوټ او 8 فوټ نو دومره هغه لوی کمره ده نو بس یونس علیہ السلام هغه کمره کې او فری ایر کنډیشن ځکه دې چې په اوبو کې زی نو دې اوبو سره نه زی دې په اپوزټ ډایرکشن زی دې دوره پاورفل دی چې دې سره او بدا سي بهيږي
او دې په بره باندې روان نو بر روانې خولې کلاو کړي ا دې ځای یو اگزاست لګېدلی دی ا دې دغه پوره برځي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم یا سبحان الله ایر کنډیشن کې هو خو دن نو کړه شپه په شپه ټوله نو چې والد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا الله ما زیاته کړې اوس ما خلاص کی او اغل ته قوم دا غي بشران راجم شو هغه بیر دا ډېر نیک سره ته خو مو خدای طرف ته بلو دا موږ څه ظلم وکړو چې دې سړي موږ باندې ټوکړل او دې لاړو نه هغه خدای ته په جړا شو په چوغ شو یا الله یونس چې سوي موږ هغه منو الله تعالی فرمایي چې ما کله یو قوم باندې فیصله کړې ما واپس کړې لا قوم یونس ځکه چې هغه باندې فیصله د روح محفوظ و دې باندې فیصله د تجلی اعظم و شاه رحمت الله علیه فرمایي چې يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب وصلى الله تعالى على خير خلقه ما بخير تاسو په سر تیرې شو کنه لګي یو دن نشوي اوس چې اته روان شو نو زما په ذهن باندې دومره ډیر بوج او دومره ډیر خفم چې زوی به موږ له تاسو جوړه د مال کوم جلال اعلی بیا به موږ چې الله دا ستا قضا او قدر دی الله دا ستا قضا او قدر دی ما خو ټیکټ غسته چې زه مور خو به کم از کم ژوند دا وګورم مګر چې کومه کېده خو ما ژوند دا وګورم خو چې هغه ټیکټ داسې چې بلا ډیر وخت پکې چې 13 غنټې په دوبۍ کې ناشته نو بهر تقدیر خو چې تاسو څوک زما د مور جنازې ته راغلي وای ډیر خلک راغلي ما په دا تصویر کې وکړل الله تعالی دې د دنیا او د آخرت خیر ورکړي تاسو زما د مور احترام کړل الله تعالی دې تاسو به زموږ محترمي او یقینا مور محترمي خدای دې نور عزت ولري الله دې نور عفت او عصمت وساتي کریم خدای دې تاسو په مال حال عیال کې خیر او برکت واچي او زه مسبخین رسیدل ادم مسبخین نشي دا دومره مخلوق را روان دي د الله د رضا لپاره خدای دې له دومره خیرونه ورکړي دومره خیرونه چې څومره دوی ضرورت او څومره دوی تقاضي امين او تاسو ټول محترم یې او زموږ محترم علما ابو عمران مرات او رحمان سے زموږ مشر دی او زموږ نور مشران نو هغوی وراله هغوی ته زړه د اخلاص په خیرالې وایو الله تعالی دې هغوی ته ډېر اجر ورکړي د دې معنا دا ده چې تاسو د فقیر سره لږ محبت لرئ دغه محبت د الله د خپل رضا ذریعہ وګرځي دغه محبت د الله د خپل رضا ذریعہ وګرځي خدای دې زموږ په دې محبت کې څه خلش ملاوت او اډلټریشن نه پیدا کړي الله تعالی دې په دې کې اډلټریشن نه پیدا کړي الله دې په دې کې خلط ګن نه پیدا کړي محبت چې د الله د بارے دې باندې الله خوشالي محبت چې الله د بارے دې باندې الله خوشالي دي خدای تاسو ټول دې خوشاله کړي یو ځل بیا زتا سټول ته مونا تعالی مان سپتا او دا موږ ته په خیر علي او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين